من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إيديمان ولو إن كثيرا يقينا دير من الأحبار دا علماء دا يهودنا والرهبان أو دا چلگر دا پیران و دا نصرانيانونا لا يأكلون خامخا خريدي أموال الناس مالون دا خلق لرا بالباطل پا باطل طريقة باندي يعني پرشوت سرا دا يهود علماء تا أحبار ویلکیگی او د يهودو پیرانو ته ربانیون او د نصرانیانو علماو ته قسیسین ویل کیږي او پیرانو ته رهبان ویل کیږي او زمونږ د امت علماو ته انما يخشى الله من عباده العلماء علما ویل کیږي. نو رب کریم فرمایي ډیر د يهودو د علماونو او ډیر د چرګرو د پیرانو د نصرانیانو نه دا مالونه خلی خلقونه په باطله طریقه باندې او په حرام سره. عبد الله بن مبارک سے فرمایل نه دی فاسد کړي دی دین لره مگر بادشاهانو او غلطو پیرانو غلطو علماو دا دین فاسد کړي دی. رښتیا ده هغه خواهش پرست پیران خواهش پرست علماو شهرت پرست علماو دا دین فاسد کو خلق تسنس کا ويصدون منکی خلق عن سبیل الله عن دین الله دلال د الله نه والذین کسان یکنزون منا یجمعون چدی جمع کوي کنز خزانه ته ویل کیږي الذهب اسرو زر لرا والفضه سپین زر لرا. جمهور صحابه کرام په دې باندې متفق دي چې دا زکات بارکه دي یعنی یکنزون الذهب چې دی جمع کوي سر زر سپین زر لرا ولا ينفقونها نخرج کوي یعنی زکات پکې نه ور کوي فی سبیل الله په لار د الله. جمهور علما وایي چې یکنزونه چې څوک زکات نه ورکوي بیا هغې ته راجع دی. یوازې صحابه کرامو کې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه رایه دا ده چا سره چې د یو شپې ورځې نه زیات وي یعنی وي او د هغې نه زیات جمع کوي نو دی یکنزونه کې راځي دا ډېر زاهد انسان و. نو رب کریم فرمایي فبشرهم په زیری ورکوي دغه انسان لره چې څوک جمع کول د مال کې او زکات نه ورکوي بیا عذاب په عذاب سره لیمن دردناک په کوم ورځ باندې یوم په ورځ باندې یحما معنا یوقدو چې بلولی بش علیها په دې سره زرو سپین زرو باندې ویلی بکړی شي فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتوقوا پس داغ به ورکولی شي بیا په دغه سره زرو سپین زرو باندې جباههم تندي د ده لره وجنوبهم اړخونو د دې لره وظهورهم او شاګانو د دې لره ټول وجود کې دا تندې وړخ شا دا ولې ذکر شو دا ځکه چې مسکین به کله راغی اول به ورته دی دغه انسان تندې تروش کو. نو رب کریم فرمایي فتوقوا پس دا غره بشي بها په دې باندې جباههم تندې د دلرا تندې به ورته تروش کو بیا به تکبر کې راغی اړخ به ورته واړولو. نو رب کریم فرمایي وجنوبهم اړخونه د دې دره به داغ ورکړي شي بیا به ډیر متکبر شو نورم دا شا به ورته واړوله. نو رب کریم فرمای وظهورهم شاګانو د دې لرا دا به دل داغ ورکول کیږي ای یقال لهم وای به دل لرا فرشتہ هاذا د عذاب چې کوم نعمت هغه سره کنستم منا جماعتم چې جمع کړو تاسو لانفسکم د پاره د نفسونو خپل لرا. رب کریم فرمای فذوقوا پسوسکه ما معنا ما عذاب ما عذاب دغه سکنتم چې وای تاسو تکنیزون منا تجمعون چې جمع کول بم خزانه کول بم داغي سزا اوس اخریم. اوس رب کریم فرمای یعنی دا مال باندې چې یو کال تیر شي نو په هغې کې زکات وي. ان عدت الشهور شمار د میاشتو چې د عند الله په نزد الله 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله معنا دا حکم مکتوب دی لیکلی شوی دی په کتاب د الله کې یعنی فی اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی چې دا 12 میاشتې د کاله. یوم خلق السماوات د ورځې د پیدایش د اسمانونو والارض د ځمکو نه هم دغه شان 12 میاشتې دي. منها د دې 12 میاشتو کې 4 سلور میاشتې دی الله وی 4 د احترام ور دي دا سلور میاشتې کوم یو دي متوجه شي رجب ذوالقعده وذوالحجه محرم میاشت دا سلور میاشتې دا د احترامونو میاشتې دي. ولی ورته محرم ویل حرمت القتال فيه چې قتال پدې کې ممنوع دی یا ورته ځکه و محرم وی چې حرام کارونه اسیم ممنوع دي خو پدې کې پدې میاشتو کې چې حرام کارونه کې دا لوی جرم دی. نو ذالک دا سچی بیان شو رب کریم فرمایي چې دا 12 میاشتې دي. الدین دین په معنا د الحساب حساب دی. الدین القیم معنا الحساب القیم دا حساب قائم دی یعنی لا یزيد ولا ينقص نه زیاتیږي او نه کمیږي په 12 میاشتو کې. الصحیح صحیح دی
فلا تظلموا پس ظلم مکوئ تاسو فیهن په دغه څلور میاشتو کې انفسکم په نفسونو خپلو سره بالمعصیه په ګناه باندې دا د احترام والا میاشتې دا څلور میاشتې چې کوم محرم ذوالقعده ذوالحجه رجب دا په دې کې تاسو ظلم مکوئ یعنې ګناهونه اسم ممنوع دي خاصتا په دې میاشتو کې ځان نه وساتئ بعضې علما وایي چې په دې میاشتو کې کافرانو باندې حملې مه کوئ که دا شي دا حکم منسوخ دی اکثر مفسرین وایي ځکه د حنین غزا د بنو ثقیف د طائف غزا دا بعضې حصه د ذوالقعده چې احترامونو میاشت وه په دې کې راغلی و دا منسوخ دی دا څوک وایي امام قتاده رحم الله عطا صاحب ابن شهاب الزهري او سفیان ثوری او عطا ابن ابي رباح او ابن جریج ينکرها غي انکار کوي وي منسوخ نه دی وي مسله د ابتدا د قتال ده که غي جنگ تاسو سره په دې میاشتو کې کول نو تاسو هم دفاعي حالت اختیار کړئ وقاتل المشرکین او قتل کوي مشرکان لره کافه معنا جميعا پونډه کما یقاتلونکم لک چې تاسو قتل دا مشرکان کافه پونډه باندې نو تاسو هم قتل کوي وعلموا پوښي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې مع المتقین سره د متقیانو دی اوس انما النسی ست ویل کی النسی تاخير الشیء تاخير د یو شی لره بل قبه د دې بیانیا دی به میاشتو لره تاخير ورکولو دا د احترام میاشتې چې دی دا دزبندی ده څلور میاشتې رجب ذوالقعده او ذوالحجه محرم دی به په دې کې جنگ وکړو دی په ځای به بل میاشت اختیار کا لکه محرم په ځای به سفر اختیار کا نو دا تاخير به ورکول ځان نه به دا حلال او حرام جوړول رب کریم پیرات کوي انما النسیء یقینا تاخير یعنی تاخير د احترام د محرم میاشت یعنی سفر داړول د یو میاشت د بل میاشت تاړول زیادت ته فی الكفر من فی زمان الكفر په زمانه د کفر کې یضل گمراه کولش یعنی غلط ولای شي خطا کولای شي به په دې سره الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي یحلونه دی حلال دی احترام ولا میاشت لره جنگ پکې کوي عاما یو کال ويحرمونه حرامي عاما بل کال جنگ ممنوع غړي ولی لیواتو دي د پره چې برابر کړي دي عدت شمار ما دا غس حرم الله چې حرام کړي بری تعالی په دی باندې صرف شمار پوره کوي نور د مقدسات او احترام او خیال نه ساتي سفر ته اوس د محرم عمره چرته تقدس ملاو دی رب کریم فرمایي فیحل پس دی حلالای ما غس حرم الله چې حرام کړي بری تعالی زینا خیست کړي شوی لهم دی رسول اعمالهم بد عملون ددي والله الله تبارك وتعالى لا يهدي هدايت نک القوم الكافر قوم کافر لرا هغه قوم کافر چې لوح محفوظ کې دغه شقاوت لیکل شوی دی یا ایها الذين امنوا ایمان ولو ما لكم سچل تاسو لرا منافقان هم امنو کې راځي ځکه چې غیل لسانن ایمان راوړي خو قلبن ایمان نه وروړي ما لكم سچل تاسو لرا اذا قيل کله چې ویل شي لكم تاسو لرا انفروا اوزي جهاد ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره نفیر د جهاد لخ کرته ویل کی غیر د تجارت فی سبیل الله پلا رد الله کی خاصتا غزوی د تبوک لرا دایتونه په غزوه د تبوک کې نازل شوی دی نو هیڅ عقلتم درانه کیږي تاسو ال الارض زمکیتا یعنی شوق مرازی چې تاسو زمکیتا کین یا یعنی جهاد نه پاتې شیا ارضیتم یا راضی شوی تاسو بالحیات الدنیا په ژوند دنیاوی باندې من الاخرته من ثواب الاخرته د ثواب د اخرت نه رب کریم فرمای فما متاع الحیات الدنیا رد کی په ژوند دنیاوی باندې پس نه ده فائدہ د ژوند دنیاوی نفع د ژوند دنیاوی فی الاخرته منا فی مقابله الاخرته په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر ډیر لګا د ژوند دنیاوی فائدہ چې ډیر لګا ده بل ځکه الله قل متاع الدنیا قلیل تو ورته پیغمبر علیہ السلام فائدہ د دنیا چې دا نفع د دنیا چې د قلیل ډیر لګا ده الا قليل خام الا تنفروا اي لم تنفروا کچره تاسو نه وته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره غزوه د تبوک تا یا عام جهاد تا خاصتا کله چې فرض عین وي يعذبكم عذاب بدر کی تاسو ر بری تعالی عذاب علی ما درناک په دنیا او په آخرت کې
ويستبدل او بدل کی بروړي بری تعالی قوما یو قوم لرا غیرکم غیر استاسنا یعنی خیرا منکم چې غره به استاسنا او ډیر تابعدار بوي ولا تضروه ضرر مرسوي دلته کله لا په معنا د نفي کله په معنا د نهي دلته په معنا د نفي ده الا تضرونه ضرر نشر رسول تاسو الہ لرا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا چې کینه د جهاد نه ضرر مو ځان ته والله الله تبارک وتعالى على كل شيء پرشز باندې قدیر قادر ذات الا تنصروه منا ان لم تنصروه کچره تاسو امداد نکړو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اے د مدینه منورې انصاریانو یو وخت کې تاسو نه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکینه کافرانو وستل پاغه وخت کې الہ العالمین د امداد کړي دي الا تنصروه ان لم تنصروه کچره مدد نکړو تاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هیڅ باک نشته پس مکوي فقد نصره الله فتاکید سره امداد کړي بری تعالی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اذ پاغه وخت کې اخرجه چې وستلو دلرا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره د مکینه چا وستلو الذين کسانو کفرو چې کفر کړو ثانی اثنین پالکون د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دویم د دو یعنی دو کسانو کې دویمو چې یو صدیق صاحب ور سره بل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اذ هما چې باغه وخت کې ودی یعنی دویم د دو احدهما رسول الله صلی الله علیه وسلم والاخر ابو بکر دویم پکې ابو بکر صدیق صاحب اذ هما باغه وخت کې چې ودا دوانه فل غار په غار کې غار ثور ته اشاره ده اذ باغه وخت کې یقول چې ویل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لصاحبه ملګری خپل ته صدیق صاحب ته خصوصي ملګری ده نو صحابیت د صدیق صاحب د نص قرآنی نه ثابت شو نو که شیعاګان انکار کوي د دینه په دی باندې کافر شو دا شیعاګان ځکه چې د نص قرآنی نه انکار دی دوانه پغار کې صدیق صاحب چې کافران ولیدل نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله کافران را ورسیدل نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته لا تحزن خفکیګما ان الله یقینا الله تبارک وتعالى معنا منسردین بالنصر والحفظ مدد زمون کوي او حفاظت زمون کوي الله مون سره دی مخفکیګا فانزل الله پس نازل کله تبارک وتعالى سکینته دل آرامي خپل علیه پدی باندې صدیق صاحب باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایده قوی کدلرا قواه وایده من قواه قوی کدلرا بجنودی پلخکر سره داسې لخکر لم تروها چې نلیدو تاسو غیلرا اې د مدینه انصاریانو که تاسو مدد کوئ نو ځان ته مو ګټه مو ځان ته ده او کوم ددم امداد نه کوي نو ما ځان ته نه دی پرېښی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرشتو سره مې مدد کړی دی ځان ته مې مدد کړی دی وجعل او ګرځولې بری تعالی کلمت الذین کلمه دا کسانو چې کلمه د شرک ده یا دین د کافرانو کفرو چې کفر کړي السفلا ټیټ مغلوبه ګرځولې بری تعالی وکلمت الذین کلمه دا کسانو یعنی وکلمت الله کلمه د الله چې د اسلام دی یا دین د توحید دی ابن عباس یو قول لا اله الا الله چې لا اله الا الله دی هي العليا هم دغه اوچته ده غالب ده والله الله تبارک وتعالى عزیز زور ور ذات حکیم خاوند حکمت ده هر یو کار کې حکمت ده